الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دا الله سبحانه وتعالى حمد صناء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد درود السلام نرسده. حضرات محترم و معزز الله سبحانه وتعالى من پیدا کړیو زمون د هدایت د پاره راهنمایي د پاره زمون د الله سبحانه وتعالى سره ربط قائمول د پاره الله سبحانه وتعالى د آدم علیه السلام نه نیولې تر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پوری انبیاء راولېږل. دغه انبیاء د الله احکام بندگانو ته وښودلو، د الله تعالی د بندگی طریقې وښودلو او د الله ذات او صفات وښودلو. د دې وجه نه کوم قومونو چې د الله تعالی د پیغمبرانو مخالفت کړی دی هغه قومونه الله تعالی برباد کړي دي. په هغه کې زموږ دپاره سبق دی که چېرته موږ هم د خپل پیغمبر مخالفت وکړو، د خپل پیغمبر تابعداري ونه کړو، د هلاکت لاره مغه موږ دپاره هم دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ وساتي. الله سبحانه وتعالی په دې مخلوقاتو کې انسان ته ډېر عزت او کرامت ورکړی، ته عزت او کرامت ورکړی دی. ایمان والاو کې بیا اهل علم ته تر دې چې الله سبحانه وتعالی په خپل وحدانیت باندې گواهی کوي او دا فرمای گواهی نشي کولای مگر هغه عالم د الله په وحدانیت باندې گواہی کوي
چې هغه په عدل او انصاف باندې ولاړ وي. بل ځای کې الله سبحانه وتعالی دا هم فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. الله نه چې کوم خلق ویریږي هغه العلماء دي. دا معرف باللام راوړو چې هر یو عالم د الله نه ویریږي. هغه عالم الله نه ویریږي چې هغه الله پیژندلی وي، ذات او صفات د الله تعالی. زما محترم و معززو، دا علم داس یو خزانه ده چې دغه خزانه ته د هر چا لاس رسی. څوک مستکثر وي او څوک مقل وي. څوک دغه خزانه نه فائدہ ډیر واخلي او څوک چې کم دن و دغه خزانه نه کم فائدہ واخلي. څوک او فائدہ نه اخلي. د دې وجنه زمونږ اسلاف به فرمایل چې قرآن کریم من اقوى الدلائل في الاستدلال. اقوى في الاثبات والنفي. قرآن پاک چې کوم د ټول دلایلونه قوي ترین دلیل دی په اثبات او نفي کې. په اثبات د صفاتو د الله سبحانه وتعالى کې او په نفي د هغه صفاتو کې چې د الله ذات او د صفاتو سره لایق نه وي. همدارنګه هر مسئله د اثبات د پاره قرآن کریم قوي ترین دلیل دی. خو هغه مسله ثابته او که هغه مسله نفي کوي. ځکه چې د انسانانو په زړه کې د الله او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مینه او محبت ده. کله چې په یو مسله کې د الله نوم واخیستی شي یا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم واخیستی شي، مخاطب په هغې باندې مطمئن کیږي. او الله هم فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. په ځای د استدلال کې، په ځای د حجت کې، په ځای د اثبات کې، په ځای د نفي کې چې د الله نوم واخلي، نو په دغه نوم باندې چې کوم دی نو اطمینان حاصلېږي انسان ته. د دې وجه نه عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایي لا تسموا الرجال في موضع الاحتجاج. کله چې یو مسله تاسو چاته ښایي، یو مسله بیانوي، د یوې مسلې اثبات کوي، د یو مسلې نفي کوي، نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو د رجالو نوم مه اخلئ چې پلانې مولوي صاحب ویل دي، پلانې مولوي صاحب ویل دي، پلانې مولوي صاحب ویل دي. د جمعې په ورځ یو ځای ته تلم چې رخصتېدو، ما ته ویل تا خو په دې رکوع کې دوه درې دعاګانې جمع کړې. ما ویل ټیک دی، ما خو وکړو، زه خو یې کوم، نن همېشه کوم. هغه وایي فلانې مولوي صاحب وایي چې نه دی ثابت. ما ویل زه هم مولوي صاحب یم، زه وایم ثابت دی.
زما تحقیق دا دی چې ثابت دی او هغې تحقیق به دا وي چې نه دی ثابت خو ما یې داسې کار وکړه څه قرآن او د حدیث نه څه شی دلیل راته ووایه زه به بیا نه کوم که وایي چې پلانې مولوي صاحب وایي چې نه دی په کار بیا دا خبره صحیح نه دی د دې وجه نه عبدالله ابن مبارک فرمایي د استدلال په ځای کې احتجاج په ځای کې د رجالو نومونه ما اخلئ وایي ځکه چې دا انسانان چې کوم دی نو په دین کې علم کې تقوا کې پرهیزګاري کې به ډېر اوچت درجه وي د هغې او کېدای شي چې په یو مسله کې خویدلي که موږ دا وویل چې دا کوم مسله کې چې خویدلي هغه هم صحیح دی خو بیا هم هغه تقلید شو زموږ هغه عربي کې یو مثال دی هغه وایي لکل جواد کبوه هر کراس چې کوم دی نو تندک خوري کله کله ولکل صارم نبوه هر تیره توره هغه کله کله چې کوم دی نو پس شي والنار قد یخبأ اور چې کوم دی نو کله کله چې کوم مړ شي څه ځل نه کوي دارنګه که یو عالم ډېر اوچت وي هغه هم په یو مسله کې خطا شي د هغې مثال زه درته دا وایم بخاري کې یو روایت دی یو کس راغی ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړو سړی مړ شوی دی د هغه یو لور پاتې دی یو خور پاتې دی او یو د زوی لور پاتې ده نو هغوی دا میراث تقسیم کړو په لور او د زوی لور باندې دغه محروم کړو یعنی خوري محروم کړه ورشه دلته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ناست دی هغه دا تپوس وکړه فانه سیتابعنی چې هغې نه تپوس وکړي دا به هم زما تابعداري وکړي څنګه چې ما مسله وکړو دغسې مسله به هغه هم درته وکړي چې کله هغه سړی عبدالله ابن مسعود ته ورغی دا ماجرا یې پیش کړو هغه وویل چې لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين که چېرته ما دا فیصله لکه د عبدالله ابو موسی اشعري غوندې وکړو زه به ګمراه یم زه به په سمه لاره نه یم اخذي بما قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو هغه فیصله کوم چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کړې نو هغې درې سلسه د درې واړو دغو ته ویل جنکو ته ورکړه یو خور یو یو چې کوم دی لور یو یو د زوی لور تکملة للثلثین باقي یو سل چې کوم دی عصبو ته ورکړه ناسې ما دا عرض کوم یو سړی به ډېر اوچت سړی خو مسله کې به چېرته خطا شوي دا ضروري نه دی چې هره مسله کې به هغه په حق ته رسېدلی او بل امام نووي رحمت الله علیه فرمایي اذا ثبتت الحديث فلا تتركوها حدیث ثابت شین دا حدیث مپریدئ لترک بعض الناس او اکثر الناس او كلهم د بعض خلکو د پرېښودو د وجه نه یا د اکثرو خلکو د پرېښودو د وجه نه یا د ټولو خلکو پرېښودو د وجه نه خلق بخپل کار کوي خو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث درته ثابت شي بس هغه حدیث هغه منئ په دې پورې راته
د شاه ولی الله رحمه الله خبره یاد شوه هغه فرمایي اذا بلغنا حديث من الرسول المعصوم الذي فرض الله علينا اطاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه وتركنا الحديث واتبعنا ذلك التخمين فمن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. کله چې تاسو ته یو حدیث د هغه پیغمبر چې هغه معصوم دی د هغې د طرف نه راورسېږي او ښه صحیح سند ته ورسېږي خو مضمون یې ستا د مذهب خلاف وي که اهل حدیث یې د اهل حدیثتوب خلاف دی ته چې کوم دعوه د اهل حدیثتوب کوي که حنفي د حنفیت خلاف کوي که مالکي مالکیت خلاف دی که شافعي د شافعیت خلاف دی که حنبلي د حنبلیت خلاف دی وترکنا الحديث واتبعنا ذلك التخمين حدیث پریدو او دغه اٹکل پسې چې زما مذهب د هغې مذهب د هغې مذهب دا اٹکلې دي یا به صحیح وي یا به صحیح نه وي فمن اظلم منا موږ نه به زیات ظالم څوک وي وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين الله ته چې مخامخ شوم او راته ووایي چې لما فعلتا دا کار دې ولې کړی دی وکیف فعلت کړی دې څنګه دی دوه خبرې تپوس کېږي چې دا کار دې کړی ولې دی او څنګه دې کړی دی مونځ دې ولې کړی دی ته وایي چې اقیم الصلاة الله ویل چې تا ویل چې ای الله اقیم الصلاة ما مونځ کړی دی وایي کیف فعلت دا مونځ دې کړی څنګه دی بیا په دغه ځای کې سړی ونخلي که د پیغمبر په طریقه ښولی کړی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلي څنګه چې ما په مانځه وینئ دغسې مونځ وکوئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونځ همداسې نه دی پرېښی چې مونځ وکوئ ویلي یو ورځ منبر ته وختو صحابه ته مونځ وکړه سجده په وخت کې به چې کوم دی نو منبر نه کوز شو لاندې به سجده وکړو بیا به وختو مونځ وروسته پوره کولو نه وروسته خلکو ته وویل یا ایها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي ما دا کار ځکه وکړو که منبر باندې خو ما کله نه دی کړی دې دپاره چې زما اقتدا وکوي او زما دا مونځ زده کوي او زما په دې مونځ باندې پوه شي چې مونځ داسې خلک کوي لہذا د پیغمبر نه چې یو خبره ثابته شي هغه پرېښودل نه دی پکار موږ ډېر خپل ملګري وینو چې یو ځای ته لاړ شي هغه خپل عمل پرېږدي وی ولې وی امامت دی عمل پرېږدي ځکه وی دا خلک تریږي په دې باندې آهسته آهسته کوم وی په حکمت سره کوم یو ځای ته په دې سوات کې مونږ تللي وو نو یو مولوي صاحب په حفرې و خو ځان یې اهل حدیث ځان ته اهل حدیث ویل ما سره مولوی عبدالرحمن صاحب الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي هغه ورته ویل مولوي صاحب ستا څومره وخت وشو دلته وایي 10 کاله مې وشو شاپور مولوي صاحب مې راوستی دی پنجپیر مولوي صاحب مې راوستی دی هغسې دا خبرې وکړم یو ساعت پس خبرې وکړم بیا ورته وویل دلته څومره اهل حدیث دي وایي نه بس دغه یو زه یم نو بیا ورته مولوي صاحب وایي د دې د حکمت څو کاله کورس دی چې تا 10 کاله تېر کړو دلته که نه ته ځان له اهل حدیث او بل څوک اهل حدیث نشته د دې د حکمت څومره کاله کورس دی هغه لږ غوسه شو وایي نه نه غوسه کېږم مه وایي ته وایي چې په حکمت سره کار کوم په 10 کاله کې تا چې کوم نه یو کس د اهل حدیث نه کړو نو دا حکمت خو به څه کورس وي که نه نو هسې زه دا وایم چې مونږ طالبان
یا مولیان ښه فارغ شي سند واخلي خو چې بیا لاړ شي هلته وایي حکمت سره کار کوم هغه خپله حکمت یې دا دی چې عمل پرېږدي ترک و عمل ته چې کوم دی نو حکمت نه وایي خبره کول عمل کول قرآن او حدیث مطابق دغه ته حکمت وایي کوم کار چې ته د قرآن مطابق او د حدیث مطابق کوي هغه حکمت دی او ترک د سنتو ترک د عمل دا حکمت نه دی لہذا زما محترم معززو ټولو ته دا وایو که مشران دي که کشران دي طالبان دي که مریان دي خپل عمل هیڅ چېرته مه پرېږدئ چې کوم عمل تا زده کړی دی دلیل سره هغه مه پرېږدئ ځکه چې دا ستا عمل چې کوم دی دا خپله دعوت دی که ته په خوله څه وایې او که نه وایې دا دعوت ځکه دی چې ته یو کار وکړي یا خو به هغه یو کس تا نه تپوس وکړي چې تا دا کار ولې وکړو نو ته به ورته تشریح وکړي یا به هغه سړی چې کوم دی ځي خپل ملا نه به تپوس کوي چې داسې داسې ماحول دی پلانې ملا صاحب داسې کار کولو دا څنګه دی هغه به خپل علم مطابق یا به نفي کوي یا به اثبات کوي د هغې نو دا خاموش دعوت دی او اخرنۍ خبره زه دا درته کوم یو لیبیا والا سړی راغلی و د ابتدا دغه کې د جهاد افغانستان د جهاد په ابتدا کې ما ورته ویل هلکه قذافي خو ډېر ښه سړی دی دا پاسپورټ هم په عربي کې کړی دی پلانینګ نه اسکت والله يحكم علينا بالنار والحديد فمن باندې په اور او په دغه سره په اوسپنې سره حکومت کوي دا ته څه وایې ویل خبره رانه هېر شو چې څه دپاره مې دا ویلو مثال مې څه دپاره پیش کړم خو رانه هېر شو خبره بهرحال زه دا ها لکه څنګه هغه يحكم علينا بالنار والحديد ویلو مونږ چې کوم دی نو دې موبایلو نار او حدید ته وړاندې کړي دا موبایلونه دي دې اور ته او اوسپنې ته وړاندې کړي د دې وجه نه زه وایم دا د موبایل استعمال په ښه طریقې سره وکړئ همدغه ټوپک دی که جهاد پې کوي الله پاک خیر او برکت اچولی لکه د اس په تندي کې خیر دی ولې خیر دی د جهاد آله دی همدارنګه دا ټوپک هم چې کوم دی نو جهاد آله دی نو خیر الله پکې اچولی دی او که ته خپل ورور مسلمان وژني د مسلمان په خلاف باندې چې کوم دی نو چلی دا عذاب دی لہذا د دې د موبایلونو ډېر خیال ساتئ او بله خبره دا ده چې یو خبره واورئ فوراً چې کوم دی نو میډیا ته مه ورکوئ خپله پکې سوچ وکئ خپل مشر سره مشوره وکئ خپل استاد سره مشوره وکئ چې آیا دا میډیا ته ورکولو دی او که نه دی نن خو ماشاءالله زنانه مفتیان شوي دي ملیان هم خو دي مفتیان خو طالبان هم مفتیان شوي دي خبره واوري یکدم چې کوم دی نو فتوا ورکړي نو لہذا په هره خبره کې ځان مفتي کول نه دی پکار بلکې کوشش پکار دی سوچ پکار دی دلایل چې کوم دی نو بعض وقت داسې وي چې دلایل به وي موجود به وي
خو هغه موقع ته کتل پکار دی چې دا مسله سره د دلیل موجود دی په دې وخت کې کول پکار دی او که نه دی کول پکار دی هغې ته زمونږ ملیان ورته مقتضى الحال وایي دا حال د دې اقتدا کوي او که نه کوي دا مسله چې زه بیان کړم فایده ډېره دی او که نقصان یې ډېر دی او که فایده ډېر وي خو بیان کړه که نقصان یې ډېر وي او بیانومه په دې مسله باندې به اتفاق زیات راځي او که اختلاف به زیات راځي که اتفاق زیات راته نو بیان کوي که اختلاف زیات راته نو هغه پرېږده په ځای باندې یو خو هغه اختلاف دی چې د هغه اختلاف بنیاد نه وي هغې پروا مه کوئ څه دلیل ورسره نه وي اختلاف کوونکي سره څه بنیاد یې نه وي نو د هغې خیال مه ساتئ کیږي او که اختلاف د دلیل په بنیاد باندې وي د الهیت په بنیاد باندې وي د خیرخواهي په بنیاد باندې وي بیا هغې کې وقعات شته دی هغې ته به خیال ساتي چې د داسې اختلاف په منځ کې پیدا نه کړي مسلمانان الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين